نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم. سورة النجم ویشتم پارا شپږیشتم آیت دی. په مخکې رکوع کې الله رب العالمین بادشاہي بیان شو. اس په دې رکوع کې هم د الله پاک بادشاہي ذکر کی. کافرانو ځان د پاره خدایان په دې نیت باندې نیولي چې په قیامت کې به زموږ شفاعت کوي. الله رب العالمین فرمایي زما د اجازت نه علاوه هیڅوک شفاعت نشي کولی. تر دې چې څومره فرشتي دي چې د الله پاک مقربین او نیکان بندگان دي، د الله پاک په نسبت باندې د هغوی اوچت مقام هم دی، او د هغې باوجود د الله پاک د اجازت نه علاوه هغوی شفاعت د چا نشي کولی. چې فرشتي د الله د اجازت نه علاوه شفاعت د چا نشي کولی، نو د دوی دا بوتان بس شفاعت وکړي. فرشتي د الله تابعدار مخلوق دي، نو د دوی دا بوتان خدا سے مخلوق دي چې خو بے جان څیزونه دي، نو دوی به څنګه شفاعت وکړي. قیامت په ورځ باندې به شفاعت کیږي د الله پاک په اجازه باندې. او مشرکانو چې ځان ته د خدای د پاره کوم بوتان نیولي دي تر د سر د شفاعت حق نه دی حاصل، یعنی د دې کافرانو دا خیال غلط دی چې دا به زموږ شفاعت کوي. بل کافران دومره بدبخت دي چې دوی فرشتو لا د زنانو صفت ورکوي. فرشتي د کافرانو په نسبت باندې نعوذ بالله د الله پاک لوریان دي. الله فرمایي دا ډېر بدبخت خلک. فرشتي د مذکر او د مؤنث د مادي نه خالی دي. فرشتي نورانی مخلوق دي، هغې کې نر او ماده نشته، او دا دومره بدبخت دي چې هغې ته ماده وي، لوریانې وي. او دوی چې دا کومه خبره کوي چې فرشتي د الله لوریانې دي، نعوذ بالله، او د دوی دا خدایان چې د دوی په خیال کې دا به دوی شفاعت کوي، الله پاک فرمایي په دې دوی سره څه دلیل نشته. اسې خیالاتو کې پراته دي، خو د حق په مقابله کې د دوی دا خیال هیڅ قسم فایده نه ورکوي. بیا د جهاد د حکم د نازلېدو نه وړاندې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا کافران ته ورته نصیحت کې او نیک قبلې اعراض دې وکړه، مخ دې نه واړه، څه ورته وایمه. ذکر دی د دنیا دا جون بس دا د دوی معشوقه ده، ځکه مشرکانو خو د مرګ نه بعد جون نه مني، نو د دوی مطلوب د دوی مقصود او معشوقه د دنیا جون دي او بس. نور الله رب العالمین ته پته چې څوک په هدایت دی او څوک په ګمراهۍ دی. خدا کافران خو ښکاره خبره ده په ګمراهۍ دي، خو دوی پوهېږي نه، بیوقوفان دي. او بیا په دنیا کې چې چا نیک اعمال کړي، الله پاک به هغې له د نیکو بدله ورکړي، او که چا بد اعمال کړي لکه شرک یې کړي، کفر یې کړي، ګناهونه یې کړي، الله پاک به د هغې مطابق دوی له بدله ورکړي. اوس نیکي کوونکي څوک دي؟ هغه خلک دي چې د ګناهونو ځان ساتي، د شرک نه ځان ساتي، د کفر نه ځان ساتي، او په غلطۍ سره ته واړه واړه ګناهونه کوي.
د بې حیایۍ نه ځان ساتي دا نیکان خلک دي. معلومه دا شو چې کوم خلک بې حیا دي دا نیکان نه دي. مسلمان دي خو ګناهګار دي. نیکۍ دپاره شرط دا دی چې دی به د ګناهونو ځان انسان ساتي، د بې حیایۍ د کار نه به ځان ساتي. او بیا د الله پاک کمال علم بیانېږي. الله فرمایي کله چې د ځمکې تاسو پیدا کړي زه هغه وخت کې په تاسو پوه یم. لکه حضرت آدم علیه السلام الله پاک چې کله د خټې نه پیدا کړو په دغه وخت کې الله پاک به زه عالم وم. کله چې تاسو د میندو په ګېډو کې په هغه وخت کې په تاسو باندې پوه تاسو د خپل ځان تزکیه مه بیانوئ، د خپل ځان لویي او صفتونه مه بیانوئ، ځان له القابات مه ورکوئ، ځان ته پاکان مه وایئ، د خپل ځان بډایي اوچتوالی مه بیانوئ. الله وایي زه پوهېږم چې څوک متقیان دي او څوک متقیان نه دي. نن سبا د دنیا معامله ده، دواړه قسمه خرابې موجود دي. عام مسلمانانو کې هم دا مسله موجود ده چې ځان ته نیکي وایي او د ځان صفتونه انسان کوي. دومره نیک سړی یم، دومره نیک د ځان صفت کوي. دا د الله خوښ نه دي. که ته نیک یم یې چاته وایه ما ستا د نیکۍ معامله الله ته معلومه او د نیکۍ جنت هم معلومه. ځان ته نیک مه وایه، خلکو ته خپله نیکي مه ښکاره کړه. او دا مسله په علماو کې هم موجود ده. بعضې غټ دعوې کوي لکه یو عالم دی داسې بریلي مزاج سړی دی او په بخاري شریف باندې یو امام بخاري صاحب پوهېده او یو بېزه پوهېږي. هلکه د خدای بنده قرآن کې الله فرمایي ځان ته غټ نه وی ته پوهېږې څه یو بېزه پوهېږي. بل یو ملا دی او په دنیا کې زما د مقابلې صرف 2 مولیان دي. هلکه دونه غټې خبرې ته څه ضرورت دی؟ د علم خزانه شته خو پټې ای چاته دا نه وایي چې ما سره دومره مهارت دی او دومره علم دی. علما ځان عاجزه شمار کوي، خو چې دا کوم سړی غټې غټې دعوې کوي پوه شه چې دا سړی د علم چې کوم مقتضا او عمل دی هغې نه دی خالي دی. ځکه علم سره عاجزي شرط دی. علم سره به ځان ته لوی نه وي، ځان ته به هر وخت کې کمزور وي. الله به دې اوچتوي خو ته به ځان ته لوی نه وي. نو نه عوامو له پکار دی چې خپل صفتونه خپله کړي او نه علماو له پکار دی چې خپل صفتونه خپله کړي. الله سره خپله معامله ټیک کړه، ځان ته هر وخت کې خپل ګناهونه وړاندې کړه. لکه یو انسان منځګزار دی نو خلکو ته ښکاري چې دا خو ډېر نیک سړی دی، خو د ده ګناهونه خو ده ته معلوم دی چې زما څونه ګناهونه خلکو نه پټ دي. موږ او تاسو ټول ګناهګار یو، زمونږ ګناهونه هم الله ته معلوم دي، نیکۍ هم معلوم دي، خو نیکۍ مو یو بل ته معلومې دي او ګناهونه زمونږ او ستاسو د یو بل نه پټ دي. خو دا هم د الله پاک مهرباني ده چې الله پاک په موږ او تاسو پردې چولي. که کله زمونږ او ستاسو ګناهونه ښکاره شو نو کار به ډېر خراب وي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو باندې په قیامت کې هم د ګناهونو باندې پردې برقرار وساتي. چېرته به هم ځان ته غټ نه وي، چېرته به هم خپله نیکۍ چاته نه ښکاره کړي. نیکي دې وکړه الله دې ښکاره کړه. چاته ښکاره کوم؟ شپې دې تهجد وکړل چاته وایمه تهجد مې کړي. صدقه دې وکړه چاته وایمه دا خو تا د الله رضا دپاره کړې ده، پټې وساته. الله رب العالمین به تعالی بدلې درکړي. نو فرمایي وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ او ډیر زیات د فرشتونو په اسمانونو کې لا تغني شفاعتهم شیئا فیده نه ورکوي شفاعت د دوی هیڅ الا من بعد ان یأذن الله مگر پس د دینا چې الله پاک اجازت وکړي لمن یشاء چا دپاره چې الله وغواړي ویرضا او الله پاک د چا نه خوشحاله شي. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة بشکا کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې لیسمون الملائکة تسمیة الانثى دی خامخا نمونه ورکوي فرشتو ته نمونه د زنانو وما لهم به من علم او نشته دوی دپاره په دې خبره باندې څه دلیل
ان يتبعون الا الظن دی تابعداری نکی مگر د اٹکل خبرو وان الظن لا یغنی من الحق شیئا او یقین اٹکل خبر چې دا پیدا نور کی د حق په مقابله کې د یقین په مقابله کې ایستیز فاعرض عمن تولى عن ذکرنا پس ته اعراض کدا غچان چې چا اعراض کو د موږ د ذکر او د قران ولم يرد الا الحیات الدنیا دی نغواړي مگر مزه ژوند د دنیا ذالک مبلغهم من العلم دا طلب د دنیا دا مطالبه د دنیا د انتها د پوهه دا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله بیشک استعرب فی دی پاغا چا جسو گمراہ شو دلار دا اللہ نا وهو اعلم بمن اهتدا او اللہ پاک فی دی پاغا چا جسو فیدایت باندش وللہ ما فی السماوات وما فی الارض او خاص دا اللہ پاک دا پارا تمام سیزون دی چی پاسمانون کی دا وغا تمام سیزون چی پسمک کی لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا دا پارا دی چی بدلب ورکی اللہ پاکا ایک کسانتا چاگئی گناہونا کڑی دی کفر او شرکی کڑی دی بما دا غصا عملو چی دی کم عمل کڑی دی نو بدا بدلب اللہ ورکی ویجزی الذین احسنوا بالحسن او بدلب ورکی اللہ پاکا ایک کسانتا چاگئی نیکان دی دا نیکے نیکا بدلا الذین نیکانا کسان دی یجتنبون کبائر الاثمی چی دی زان بچ کی دا غٹ گناہونو والفواحش دبی حیاء دکارونو الا اللمم مگر وال گناہنا ان ربک واسع المغفرہ بیشک استارب فراق مغفرت والدی هو اعلم بکم اللہ پاک فیدی پتا سبان دی اذ انچاکم من الارضی کلچ تاس اصل پیدا کو دزمکن آدم علیہ السلام وَإِذْ أَنْتُمَ جِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ او کلچ تاس وی بچی دمیندو پگیڑس دمیندو ستاسو کی فلا تزکو انفسکم پس تاسو پاکی مبیانوی د خپل ځانونو خپل ځان تلوی موای خپل ځان ته صفا موای هو اعلم بمن اتقى الله پاک وی دی پاک چا چې څوک متقیان دي واخر دعوانا